अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से हम बात करते हैं। आज सऊदी अरब के हवाले से, ओमान के हवाले से, कुवैत के हवाले से हम यहाँ बात करते हैं। आज हम जवाद ख़ान के पास आए हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है और किस वजह से फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो इस हवाले से हम आज यहाँ आए हैं, जो कि नामी ग्रामी शख्सियत है और काफ़ी एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो जवाद ख़ान से हम बात करते हैं। जवाद ख़ान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जवाद ख़ान, द इंटरनेशनल फ़्लाइट पे हवाले रा सरा खबर वका। د سعودي عرب خو فلایټونه د هغه طرفه آزاد شوي دي، د دې طرفه به د سعودي عرب فلایټونه او د عمان ملګرو سره پرون مونږ واده کړی و. نو تاسو د عمان په حواله باندې لاول خبره وکړئ، بیا به د سعودي عرب په حواله خبره وکړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه. ټوله اوله خبره خدا ده چې د عمان فلایټونه د نن نه د شپې د بیګا نه د 12 بجو نه پس اپریټ شوي، اجازه یې ورکړی دی. په هغې کې څه شرایط داسې دي چې یو به دوی هیلث انشورنس کوي د ټیکټ سره، هغه د 30 ورځو د فرعي د هر ټرایول ایجنسۍ کې هم کېږي، او بله دوی پی سی آر ټیسټ کوي 72 غنټې چې دا ویلیډي. دا د دې لپاره محدود خپلې لیبارټرۍ دي. دا په ویب سایټ چې ګوري د عمان کم سیول ایویشن والا ویب سایټ دی، په هغې باندې د هغې نومونه شته، د هغې نه ایکسپټیبل دي. او نور د کویت میلان کړی د 2 جنورۍ نه به انشاءالله 2021 نه هغو سټارټینګ علي د فلایټونو. او د سعودي عرب خو فی الحال پته نه لګي، د هغې سره صرف فلایټ اوپن شوي دي او د دې طرفه لا یو هفته نور مزید انتظار به کوو. انتظار دا خبره وکړه چې په دې یوه هفته کې کم چې زمونږ سوچ دی او یا د سعودي عرب کم سوچ دی، هغه د شیشو هغه سیستم زما چې څومره خیال دی دغه په دغه حواله لږه خبره وکړه. مین خبره داسې ده چې کله په سعودي عرب برطانیه کې چې کوم د کرونا نوي کیسونه راله، دویم لهر چې کوم شروع شو، نو هغوی څه د هغې د وجې نه بند کړه فلایټونه. او یو دا اطلاعات راځي چې یاره هلته په ایرپورټ کې کوم هغوی کوم مشینان فټ کوي، څنګه چې انټرنیشنل په زیاتو نورو دنیا کې د ایرپورټو کې د پاسپورټ او د کس په ورته بیا ولاړ نه ایسته، ډایرکټ په ورځي او هر څه به اټومیټیکلي کمپیوټرایز کېږي، دوی به وځي هلته هر څه به کېږي، څنګه چې دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ کې د هغې فنګر یو سیسټم هر څه. نو ځینې اطلاعات داسې هم راغلي، خو ځینې دا دي چې یاره ټوله دنیا اوس د کرونا دویم لهر په لپیټ کې راغلی ده. نن که ستاسو نیوز کتلي او که نه یې کتلي، نو په زموږ پاکستان په صوبه سیند کې یو 4 کیسه راغلي دي. ټیک ده جی، ډېره مننه ملګرو. تاسو واورېده د عمان فلایټونه چې کوم دي د 2 ورځو دپاره بند شوي وو، هغوی دوباره کولاو کړه. سعودي عرب چې کوم دی انشاءالله یوه هفته کې دننه تاسو ته سکینر لګوي او د دغه سکینر نه به بیا مسافر پاس کېږي. نو انشاءالله چې یوه هفته پس متوقع داسې ده چې ستاسو فلایټونه کولاو شي. ملګرو، خپل کوربه فضل وهاب سواتي له اجازت ورکوي. د الله په امان.